طریقه د سنت که چرته په یو عمل کې د پیغمبر طریقه نوا داولی مسلمانان پاخترو کې شاړو تا میرو تا ادګا تا داسې زینو توزی دا د پیغمبر طریقه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا د اخترونو منځونه په مساجدو کې دا خلاف سنت دي. اوس که زه مولای متماته ته به جمعات کې کینو زه خو ستا غلام شوم بیا زه خدا الله غلام نشم بیا. په مساجدو کې تاسو تمام فقهاو کتابونه وګورئ په مساجدو کې ودا اخترونه منځونه بغیر د عذر دا صحیح خبره نه ده. نو طریقه د پیغمبر وګورئ او صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی اے الله رسوله دا اختر منو شوی ما قربانی وکا نو هغه قربانی چې 10 منټه رستو پکار و نو 10 منټه مخ کې وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بس ساروی دی حلال کو وحی دی خوره قربانی به دوباره کې قربانی دی نه شوی. پیغمبر علیہ السلام طریقه شرط د عبادتو کې ها عبادتو کې بدزانا چون کې چنانچه لیکن لہذا نه چلیږي. خیرات کوم د پیغمبر طریقه سره دعا غواړم د پیغمبر طریقه سره نو دارنګي طریقه د نبی علیہ السلام طریقه د سنت دا په عبادتو کې پکاري محترمو دین بغیر یو عمل قبول نه دی. نو یو عقیده د توحید دویم طریقه د پیغمبر او دریم صحیح نیت. دا درې خبرې بیا دي کو زمونږ د موستیم شوی دی چې زه ګورم دا مرګري لاره روان دي نو په دې وجه باندې که 15 منټه 6 منټه زمونږ موز لګ لیټ شي نو خیر دی کافی وقت دی محترم. نو یو خبره عقیده صحیح طریقه صحیح نیت صحیح درې خبرې یاد شو محترم دا په هر یو عمل کې پکار دي. نن خدا اختر د مانځنه مخ کې د تقریر نه خدا درې خبرې یاد کې کنه یار د هر یو عمل د قبولیت د پاره درې خبرې شرط دی وای شاباش. نمبر 1 صحیح عقیده نمبر 1 نمبر 2 صحیح طریقہ نمبر 3 صحیح نیت. صحیح عقیده صحیح طریقہ او دا خبرې چا چاته یادې شو لکه راته دوهراو کې شاباش کړهو مو کړی دی. د هر یو عمل د قبولیت د پاره درې خبرې شرط دی. دا ځکه ویم چې دې کې موږ ته داسې مسلمانانو مخې ته ناست دي که نه چې دې په لومبي ځل په تقریر کې وینم ورنه موږ خو هر بیان کې د دې خبرو خامخا وضاحت کوو. درې خبرې د هر عمل د قبولیت د پاره شرط دی صحیح عقیده صحیح طریقه صحیح نیت. وای شاباش. نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 3 صحیح نیت. اوس یو سړی قربانی کوي نیت پکې داري په قربانۍ کې چیرې دا قربانی کومه چې د ډېرې غوښې راوړوخه چې غوښې وخورو نیت غلط شو د قربانی ملاړه وسره د شرکا او قربانی ملاړه پنیت باندې دونه انحصار دینو ځکه نبی علیہ السلام فرمای انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. هم محترم دا خو د قربانۍ په حواله سره څه خبرې وي. دویم ادي ورځ